أعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم 9 کلاس بایولوژي مونږ شروع کړی دا. هغه 9 کلاس بایولوژي کې مونږه 4 نمبر چپټر ته رسیدلی یو. 4 نمبر چپټر نوم دی سیل اینڈ ټیشو. په سیل اینڈ ټیشو کې مونږه ویډیو 137 ته رسیدلو او د 137 ویډیو چې دا ټاپک کم مطابق ته هغه په توایو فنکشن اف مایټوکانډریا. مایټوکانډریا سیل لپاره څه کار ادا کوي؟ دا کار ادا کولو ته موږ فنکشن وایي. د مایټوکانډریا څه فنکشن دی؟ سیل لپاره څه فنکشن دی؟ بیسیکلی مایټوکانډریا دې ته بل نوم مالي پاور هاوس. دلته ولیکو اټ از also called as powerhouse. دیتا پاور هاوس هم وای. پاور خو تاسو ته پته را پاور وای انرژي ته او هاوس وای کور. داسې کور چې هغه انرژي پیدا کوي. فار ایگزامپل موږ وایو بجلی ده. بجلی چې دی دا بجلیګر کې جوړیږي، ډیم کې جوړیږي. نو ډیم شو دا مایټوکانډریا. ایگزامپل طور پر که موږ ګاډي والو، اوس ګاډی پوره یو سیل دی. اوس ګاډي کې چې دی یو کمپوننټ چې دی هغه څه پیدا کوي؟ هغه انرژي پیدا کوي او ګاډی پې روان وي. نو هغه تاسو ته پته را هغې نوم دی پټرول یا ډیزل. پټرول او ډیزل چې دی دا د ګاډي لپاره پاور هاوس دی. دارنګې پټرول او ډیزل چې دی دا د ګاډي لپاره څه شو؟ مایټوکانډریا. او ګاډی څه شو؟ یو سیل شو. که موږ جسم کې یاد کړو، زموږ جسم کې چې دی دا انرژي د کوم ځای نه راځي؟ پهله موږ خوراک وخورو، هغه خوراک چې دی هغه ډایجیشن سیسټم کې چې دی پوره بریک ډاون شي او هغې نه واړه سمپلر او سالبل پارټ جوړ شي. هغه تاسو نومونه اورېدي، ګلوکوز، مالټوز، بیا دارنګې پروټین د واړو حصو نه جوړ شي، امانو ایسډ، دارنګې لیپیډس چې جوړ شي، فیټ چې کوم واړو حصو نه بیا تقسیم شي هغې ته موږ وایو ګلایسیرل. دا درې کمپوننټ چې کله سیل ته دننه شي، سیل کې چې دی کې انرژي موجود ده په دې خوراک کې او د دې څه شروع شي؟ ریسپایریشن شروع شي او دې نه انرژي پیدا کېږي. دا پروسس چېرته کېږي؟ سیل کې پهله سایټوپلازم کې کېږي، سایټوپلازم نه پس بیا مایټوکانډریا کې کېږي او مایټوکانډریا یو ګلوکوز نه چې دی هغه څه پیدا کوي؟ 36 مالیکول پیدا کوي د انرژي. هغه مالیکول نوم دی ATP. د مین فنکشن چې اوس پاور هاوس پېښ شوی، د سیل پاور هاوس چې سیل له څوک انرژي ورکوي هغه څه ده؟ مایټوکانډریا. ځکه دې ته پاور هاوس اف د سیل هم وایي، پاور هاوس اف د سیل وایي. دلته به موږ فرست پوینټ ولیکو. فرست پوینټ دا دی د cellular respiration. Cellular respiration take place in mitochondria. सेल की ची कम respiration څه ته وایي؟ respiration basically هغه عمل چې آی کې خوراک مالیکول چې د درې شیزونه کې جوړ شي. کاربن ډای اکساید ته جوړ شي، واټر ته جوړ شي او انرژي ته جوړ شي. دې عمل ته موږ ریسپایریشن وایو. بیسیکلی ریسپایریشن چې دی فوډ زموږ سره فوډ دی، د سره چې کله اکسیجن موجود وي یا اکسیجن نه وي، اوس دا اکسیجن نه وي بیا څه مطلب؟ څه داسې ارګانیزم چې هغې ته اکسیجن ضرورت نشته او دارنګې دا فوډ مالیکول چې دی دا څو کې درې کمپوننټ کې کنورټ شي. یو کاربن ډای اکساید ته جوړ شي، یو ته اوبه جوړ شي او بل انرژي. دا عمل چرته کېږي؟ دا ریسپایریشن دا په سیل کې کېږي او سیل کې چرته کېږي؟ دا په دوه ځایو کې کېږي. یو چې دی په سایټوپلازم کې کېږي. ولې دا ریسپایریشن چې دی سایټوپلازم ریسپایریشن درې سټپ کې مکملېږي. یو سایټوپلازم کې کېږي او بل مایټوکانډریا. د ریسپایریشن چې دی د دې په سایټوپلازم کې چې کوم کېږي هغې ته موږ ګلایکالیسس وایو. ګلایکالیسس وایو
او په مایټوکانډریا کې چې کېږي هغه ته کریب سایکل وایي، کریب سایکل. او بل چې دی الکترون ترانسپورټ چینج. مایټوکانډریا کې چې کوم یو د ریسپایریشن پروسس کېږي هغه دوه سټیپه دي، یو کریب سایکل او یو الکترون. په دې دوه سټیپه کې د فوډ مالیکول نه فوډ چې دی دا څه ته کنورټ شي، انرژي دي کې انرژي پیدا شي او دا انرژي سیل سره لپاره استعمالوي. سیل چې دی خپل ګروت لپاره استعمالیږي، غټیږي، سیل ډیویژن لپاره دا استعمالوي او بیا سیل فار ایگزامپل دغه شو مطلب دا ډیمیج پکې راغو خپل ځان ریپیر کوي، دې لپاره استعمالوي او ټرانسپورټیشن لپاره استعمالوي دا انرژي. مطلب یو مټیریل نه بل مټیریل موږ ودې نه پس وایو ټرانسپورټیشن، ایکټیو ټرانسپورټ، پیسیو ټرانسپورټ. چې کله پیسو ټرانسپورټ لږ مټیریل ډېر زیاتې ځي دې ته انرژي پکاره ده. دا انرژي څوک ورکوي؟ دا مایټوکانډریا ورکوي او په کم شکل کې ورکوي؟ مالیکول شکل. د هغې مالیکول نوم دی ATP. دا انرژي چې دی دا په مالیکول شکل کې وي او هغه مالیکول ته موږ ATP وایو. اوس دا ATP مالیکول چې دی ښه د دې پوره نوم ولیکو، د ایډینین، ا نه راځي ایډینوسین او ټي نه راځي ټرای او پی نه راځي فاسفیټ. دا مالیکول دی ایډینوسین ټرای فاسفیټ. دې مالیکول کې الله انرژي ایښې ده. هغه انرژي سیل خپل اکټیویټیز لپاره استعمالوي. فار ایگزامپل بیا مې ته وویل خدي کې موږ سیل چې دی سیل ډیویژن لپاره دا استعمالوي، دارنګې ټرانسپورټ لپاره استعمالوي، دارنګې گروت لپاره استعمالوي، دارنګې مټیریل جوړېدو لپاره مطلب میټابالیزم لپاره استعمالوي. فار ایگزامپل سم مټیریل چې دی هغه جوړیږي د هغې ته انرژي پکاره ده. ګلوکوز دوه میلو شي، هغه ګلوکوز نه څه جوړیږي؟ د هغې نه به بیا یو بل کاربوهایډریټ جوړیږي. خو دا میلاودو دې لپاره انرژي پکاره، انرژي والا په مایټوکانډریا ورکوي. او دا مایټوکانډریا چې ده دې کې په موږ ووې دننه چې دی میټرس دی او میټرس کې دا دوه سټیپه کې یو کریب سایکل یو الکترون ترانسپورټ چین. خو دا انرژي څه کې موجود ده؟ دا خوراک کې موجود ده. خوراک چې دی هغه کم یو دی ګلوکوز، دا خوراک دی ګلوکوز. دارنګې لیپډس کې دا دې کې انرژي موجود ده او دارنګې پروټین کې دا چې کوم یو مالیکولز دي دا چې کله سیل ته دننه شي، سیل کې پهله د ګلایکالیسس سټیپ وشي، دې نه ګلایکالیسس نه پس بیا دا مالیکول چې دی دا خوراک مالیکول فوډ دا بیا مایټوکانډریا کې ته دننه شي. مایټوکانډریا کې بیا دوه سټیپه وي کریب سایکل او په دارنګې یو مالیکول نه څومره انرژي پیدا کېږي؟ 36 مالیکول پیدا کېږي د انرژي. د هغې نوم دی ATP او دې ATP کې الله انرژي ایښه. سیل لپاره چې دی انرژي څوک پرووایډ کوي؟ بیسیکلي مایټوکانډریا. دا بیا څنګه دا ګلایکالیسس دا بیا پوره 12 سټیپس دي. په 9 کلاس کې مختصره ګلایکالیسس دا یو سټیپ دی، ګلوکوز کنورټ کېږي یو بل مالیکول ته، هغه ته پایروک ایسډ. په دې کې 9-10 سټیپس دي. بیا کریب سایکلز دي، بیا الکترون ترانسپورټ دي، دې کې بیا پوره خپل سټیپس دي 1 by 1 سټیپس وي او دې ته اکسیجن ضرورت وي. کم سے دغه ته اکسیجن ضرورت وي. دا یوکریوټ سیل څنګه زمونږ یوکریوټ سیل نه جوړ یو ښه دماغ دی، هغې ته 24 ګنټې خپل ورکینګ کوي، سینس کار ساتي، دې ته انرژي 24 ګنټې پکاره. دا انرژي خوراک کې موجوده. خوراک کې چې کله دا واړه کمپوننټ ته کنورټ شي او دا واړه کمپوننټ کله چې کله ستا سیل ته دننه شي او د ګلایکالیسس او کریب سایکل شروع شي. بیسیکلی mitochondria is very important organ for the cell. mitochondria وا سیل به کار کوي، mitochondria نه وا سیل به کار نه کوي. فار ایگزامپل ما تاسو ته ووې RBC دا چې کله RBC دغه ته ورسي 120 ورځې ته mitochondria ختم، سیل هم ختم. دارنګې سیل
is very important. Anyhow دا خو شو 137 کې مایټوکانډریا موږ ډیسکرایب کړه. مایټوکانډریا یو سیل کې وړي کې اجزا دی او ارګانیل دی او هغه چې دی سیل لپاره ډیر اهم دی. دینه پس ان شاء الله بل ارګانیل شروع کوو رایبوسوم. هغه په 138 ویډیو کې به هغه بیانو او د هغې سټرکچر به هم بیانو، د هغه فنکشن بیانو. هغې پورې موږ له اجازت راکوئ. خداحافظ.